الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د غسل د مسایلو په باره کې چونکې د دې نه وړاندې درې قسطونه هغه د غسل بیان شوي دي چې په هغې کې د غسل کم مسایلو، کم فرایضو، کم آداب مستحباتو، کم سننو یعنی سنت هغه ټول ذکر شوي. ورسره د نبي علیه السلام د غسل طریقه مبارکه هم ذکر شوې وه. تاسو چونکې تاسو وړاندې هغه کتلی شئ، ویډیوګانو کې موجود دي. اوس د څلورم پارټ د غسل په باره کې هغه دا دی چې غسل په کومو څیزونو باندې هغه فرض کیږي. نو چې کله د انسان د بدن نه خروج د منی وشي، په ده باندې غسل فرض شو، که هغه په ویښه دی او که هغه په ودو باندې دی، په شهوت سره چې وي، په ده باندې غسل واجب شو. دویم، که چېرته یو سړي هغه د زوجین یعنې ښځه او خاوند هغې د خپل یو بل نه هغه حاجت پوره کړي، نو بیا اومه په دې دواړو باندې غسل واجب شو. هلته کې اومه خروج د منی راغی، نو چې کوم ځای کې اومه خروج د منی راشي، نو په هغې باندې غسل واجب کیږي. او کله چې د نارینه سړي شرمګاه هغه د زنانه په شرمګاه کې دخول وکړي، نو صرف د دخول سره اومه غسل واجب کیږي، که مني خارج شوي وي او که مني خارج شوي نه وي. او دغرنګې چې کله د زنانه ماهواري بیماري هغه ختمه شي، نو بیا په دې باندې غسل فرض دی، غسل واجب دی، دا به اوس غسل کوي. او بل چې کله یوه زنانه د هغې ماشوم د پیدایش نه بعد کومه وینه راځي د بدن نه او هغه ختمه شي، چې موږ ورته څلوېښتي وایو، نو که چېرته هغه 40 ورځې کې دننه بند شوله، په رومي ماشوم کې 40 دن نه وړاندې، نو بیا پکار دا دی چې غسل وکړي. او که نه، که چېرته دویم یا دریم ماشوم وي د دغې زنانه، نو بیا پکار دا دی چې دغه زنانه خپل زوړ عادت ته وګوري چې په رومي ماشوم کې یا په دویم ماشوم کې زما دا څلوېښتي یعنې دا وینه هغه کله بند شوې وه، نو بیا دې دپاره زوړ عادت ته کتل پکار دي او په هغې باندې په هغه حساب سره غسل کول هغه پکار دي. نو دغه 15 څیزونه شول چې په دې باندې غسل هغه واجبېږي. اوس سنت کوم، یعنې غسل د څه دپاره کول سنت دي؟ نو غسل کول په حدیثو کې چې کوم څیزونو ذکر شوی دی، نو هغه عیدین یعنې دواړه اخترونه دي، او دقرنګې هغه د جمعې لمونځ دی. د جمعې لمونځ دپاره د عرفات میدان ته چې خلک ځي هغې ته او احرام ته، د دې دپاره غسل کول دا هغه مسنون عمل دی چې په دې کې غسل کول پکار دي. اوس د غسل نه علاوه یو څو خبرې داسې دي د غسل سره تعلق ساتي، چې آیا د کومو خلکو په بدن باندې هغې ګوتې ته ګوتمه وغیره اچولې وي، او دغه ګوتمه دا په حالت د غسل کې دا خوځول پکار دي چې د دې لاندې کوم اوچ ځای دی چې هغه لوند شي، که چېرته هغه اوچ پاتې شه، نو په هغې سره غسل نه کیږي. که هغه هرې ګوتمې ته وي، هغه خوځول پکار دي چې هغې ته لاندې ځای کوم اوچ دی چې هغه لوند شي. دویم، که چېرته اوړه یوې زنانه اغږلي وي یا یو نارینه، نو لکه بعضې
مرګري پکې داسې وي چې د هغې بټۍ وي خپلې، نو د هغې دپاره که چېرته اوړه هغه ګلي وي نو اکثر په دې نوکونو کې هغه اوړه ونښلي، نو هغه اوچ شي. چې هغه اوچ شي نو د پاسه نه خو ظاهرا هغه ښکاري لامده، خو د لاندې نه هغه اکثر اوچ وي، نو بیا اومه د اوری چې کومې دي هغه اوچې پاتې شولې. درېیمه مسله هغه دا ده چې کومې زنانو هغې ناخون پالش استعمال کړی وي او دغه دوران کې دی غسل کړی وي، نو دغه دوران کې د دې غسل نه دی شوی. که دغه دوران کې دی مونځ کړی وي نو مونځ نه دی شوی. بله مسله چې نن وخت سره ډیر خلک په هغې کې مبتلا دي، چې زیات تر خلک داسې وي چې هغې په دې ځای باندې یعنی په دې ځای باندې یا د جسم په نورو ځایونو باندې هغې په دیدن نه سرمن کې هغه نوم ولیکي، هغه شین خط باندې هغه شنې سیای باندې سرمن کې دننه نوم ولیکي. آیا دې سره غسل وځي او که غسل نه وځي؟ نو چونکې دا په سرمن کې دننه دی او غسل د بهر بدن سره تعلق ساتي، نو دې سره غسل وځي. البته دا کار کول دا ټیک نه دي، نو په دې سره اومه غسل هغه کیږي. دا د غسل هغه مسایلو چې کوم باقي نور انشاءالله د غسل چې کوم باقي مسایل دي انشاءالله هغه به په 5م پارت کې بیا بیانېږي. الله دې موږ او تاسو ته په دې تمامو مسایلو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.